نکات اوس خدمت کې داسې عرض کوم تو بهترینه وکړلو څه کسه که مو اهمیت ته سترګې وغړو دغې مسالې ډېره مهمه مسئله ده حرام خورۍ والا او مسلم کمیونټي کې که ته وکسې که نه د دغه شي اهمیت ختم شوی دی یعنې مطلب هر یو کس پیسو ارټولولې پسې دی هغه یې څه کومې ذریعې سره وي کومې طریقې سره وي پیسه زیاته کو جمع کو او مطلب دا څه دنیا مو زیاته شي که نه خو دغه شي تکایل نه دي څه جایزه وي که نه جایزه وي که نه که څه قرآن ته سترګې وغړئ قرآن کې هماته پورې د هدایت کتاب دی قرآن کې همدغه حرام خورۍ والا ټکی 75 وارې ذکر شوی دی دې نه ته اندازه لګوئ چې د سوره اهم او مهم موضوع دی مطلب قرآن دور اهمیت ورکړی دی چې یو لفظ هغه 75 وارې تکرار کړی دی دې نه ته خپل اندازه لګوئ چې دا مهم شی دی قرآن ایما او تاسو توجه دي چې طرف ته مبذول کوي بیا خاص کر دغو حالاتو کې زه بیا جمله وکم کسه حرام خورۍ شاخ و دم نه لري زه اوس وایم چې مثلا که مو معاشرې کې سود حرام دی رشوت حرام دی مال مردم حرام دی غلیا حرام دی که نه غصب حرام دی ایمو معاشرې کې دا شیونه حرام دي حالانکه ډېر داسې کارونه دي چې هغه حرام دي موږ یې کوو موږ یې چې که موږ دا سره حرام د کوو نه اوس ناب تول کې کمای د حرام خورۍ کې رسي هغه نه علاوه ریټونه څه مطلب ته نجایز ګاټه کوې ریټ مثال نجایز ریټونه ته کوې او نجایزه ګاټه کوې دا حرام خورۍ کې رسي یا 2 نمبر مال خرڅوې دا حرام خورۍ کې رسي دوکا کوې فراډ کوې فریب کوې دا ټول حرام خورۍ کې رسي هغه جي که نه کسه اصحاب کهف څه کله 300 سال بعد خوب نه بیدار شول نه هغوی وږي و یو کس یې مړی پسې استولو قرآن آیا د سوره کهف 19 نمبر آیې کې فلینظر ایها اسقى طعاما فلیأتکم برزق منه هغه دا شی کس ته وله چې تاسو کې چوک تلای شي چې موږ ته پاکه پاکیزه او حلاله مړۍ راوړي ان 300 کاله بعد هم هغوی ته هم غم د دغې خبرې و چې که اوس موږ چې خورو په کور دی حلاله وخورو حرامه مړۍ ونه خورو که نه اندیشان پیغمبر حدیث دی پیغمبر کریم یو حدیث کې چې زه خپل امت حوالې سره دروش یول سره ډېر پریشان یم چې مونه بعد به ما امت دغو دروش یو کې ډوب شي هغوی نه یو شی ریاکاری دی چې مونه بعد به ما امت کې ریاکاری زیاته شي هر یو کس به کار کوي خدای دپاره به نه وي خلکو دکاوي دپاره وي شوشه جوړولې دپاره وي یعنی که هغوی ته عبادت وکسي که هغوی ته بود و باش و رهن سهن وکسي که هغوی مسلمانی وکسي هر یو شی به ریاکاری بنیاد باندې وي او دویم شی چې پیغمبر یې مونه ورسته به ما امت ډېر زیات ورکې ډوب شي هغه مسئله د شهوت ده ایما امت به شهوت پرستی کې ډوب شي که ته وکسې نن سبا معاشره دې طرف ته زیاته لاړه ده شهوت پرستی نن سبا ډېر زیات عیان شوی دی معاشرې کې وکسې هر یو کس ورکې ډوب دی که غوړ دی که وړوکی دی که نر دی که ښځه دی دریمه مسئله چې پیغمبر اشاره کوي هغه لقمه حرام دی پیغمبر اکرم یې چې زه خپل امت باندې لقمه حرامې هورې سره ډېر زیات حساس یم زما نه وروسته به ما امت حرامې مړۍ باندې ایله اسرا ونه کړي خل به حرامه خلي راوړي ګټي خوري بې پروا به نه کوي یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم یې چې څو شیونه داسې دي چې هغه شیطان ډېر زیات خوشحالوي یعنې هغه مقاماتو کې شیطان ډېر زیات خوشحالیږي فرصت ورته میلویږي موقع ورته میلویږي یو انسان گمراه کوای شي بهترې طریقې سره هغوی نه یو شی دا دی چې کله انسان قهر و غضب حالت کې راشي انسان چې کله غصې کې وي جذبې کې وي عقل کار نه کوي انسان چې کله غصې کې دی هغه خپل عقل نه کنټرول نشته دی دویم چې کله دوه مؤمنان خپلو منځو کې ناراض وي یعنې مرور وي متوسطۍ اډموتې وي که نه دې ټایم کې شیطان ډېر خوشحالیږي شیطان ته بهترینه موقع میلویږي چې دغو دوو منځه غلط فهمۍ نورې زیاتې کړي خلیج نور زیات کړي کینه نوره زیاته کړي یو بل نه یې ښه وریا کړي او یو بل ګناهګار کړي ښه زیات دریم ځای چې شیطان هلته ډېر خوشحالیږي هغه د مؤمن بخل دی چې کله یو مؤمن بخیل وي بخل کوي که نه شیطان ډېر ورته خوشحال وي دا روایتو هغه د جملې دي که نه چې بخیل کس مؤمن ویلی نه دی هغه جهنم ته ډېر نږدې دی په نسبت د جنت کافر سخی دی هغه سخاوت واجې نه جنت ته ډېر نږدې دی په نسبت د جهنم یعنی کیدای شي یو کافر کس سخاوت واجې نه جنت ته لوړ شي کیدای شي یو مؤمن کس بخل واجې نه جهنم ته لوړ شي څلورم ځای څه کې شیطان ډېر خوشحالیږي هغه لقمه حرام دی دغه څه مکوار دی دغې نقطې سره یعنې حرامې مړۍ کې حرام رزق کې حرامې پیسې کې حرامې ګاټې کې شیطان شریک دی هغه ډېر زیات خوشحال وي فرصت ورته میلویږي او زه به خاص کر یو پیغام مو چوک
مولا منو، مولا سید الشهدا کربلا منو. که څه مولا سید الشهدا میدان کربلا کې د کوم جنگ و کومه معرکه وه، دا یې المنځو بالمنځه و منځ کې نه وه، د هر دوو طرفو المنځونه کول. مسله د حلال خورۍ او د حرام خورۍ وه. یوه طرف ته 72 کسان هغه حلال خوري وو، هغه په مقابله کې د کوم لښکرې راغلي وو، دا ټول د حرام خورۍ حرام خورو لښکر وو. ځکه مولا سید الشهدا زهري عاشور باندې چې کله اتمام حجت ورته وکړي انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا، چې کله پوه شي چې دوی باندې اثر نه کوي، مولا ورته جمله وکړي فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع على قلوبکم. تاسو زړه باندې مهرونه لګېدلي دي چونکې خېټې مه حرامو نه ډاکې کړي دي. تاسو باندې فرزند زهرا، فرزند علي، فرزند رسول الله خبرې چې ته اثر کوي. یو حدیث کې پیغمبر اکرم الفاظ داسې دي، پیغمبر لیأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. یوه داسې زمانه به راشي چې خال به پروا نه کوي، مسلمان به پروا نه کوي څه پیسه خې واخسته خو حلاله دی که حرامه دی، بس هغه به هم غم دی چې پیسه واخه، پیسه ډېره که که نه، نو هر یو کس به مطلب پیسې سې لګېدلې وي چې څوره پیسه زیاته کړي، څوره پیسه زیاته وګټي که نه. دا یو مصیبت دی هغه جي. نن سبا که ته معاشرې کې وکسې که نه، مسلمان پیسه ګټي په قسمو، په قرانو، په غلطو طریقو، په غلطو لیارو، په نجایزو طریقو که نه، نو دا مو یو عجیب غونډې صورتحال دی. زه اوس نن سبا هغه غونډې د نیټ کې هسې کله ځنه کلیپونه کس یا سړی ډېر افسرده او پریشان شي ورته که ته وکسې که نه، فراډ والا دوکې والا کلیپونه نن سبا ډېر چلیږي. وړو ورکو تا ذهن ته دا ورچوي، مثلا یو کس دی کار کسب کوي، څه خلته غلیا ورکې کوي، څه خلته ډکیتي ورکې کوي، صرف هغه ویو زیاتولې دپاره دا کلیپ خو جوړوي. خو افسوس دی باندې دا دی چې دا سوچ نه کوي چې دا د حرام خورۍ والا، دا د نجایزو طریقو والا، دا د ډکیتي والا، دا د غلې والا یوه طریقه دی، د وړو بچیو ذهنو ته چوي ده که نه. ایمو معاشره تقریبا دغونه جوړه ده. اخري وی نقطې طرف اشاره ته وکړم هغه چې دین انشاءالله گفتگو کوو. هغه دا دی که ته سوچ وکړې که نه، حضرت آدم و حوا علیهم السلام چې کله پروردګار عالم بهشت کې ځای ورکړی و، هغوی ته یې ویلي و چې تاسو بهشت کې چې کوئ وکړئ چې خورئ خوړای شو، اجازه ده درته، فل ازادۍ ده ده. وکلا منها رغدا حیث شئتما، کوم یې ونې نه خورئ، کومه میوه خورئ، خو صرف یې ورته ویلي ولا تقربه هذه الشجره، صرف یوه ونې ورته ښیلې وه، هغه یې نصیحت کې ورته ویلي چې دغې ته ما نږدې کېږئ که نه. نو شیطان دي چې هغوی وسوسه کړل، فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. شیطان څه کله دوکه کړل، بقره سوره بقره آیت نمبر 36 دی، هغوی هغې دوکې کې راغلل، هغه لقمه یې وښیه چې وخوړله. کسه دنیا ته ادم او حوا څه حبوط وکړل، هغې ویې لقمې واجې نه وو، ونې ته نږدې کېدلې واجې نه وو. او ځکه درته یم دا معنا نه وه، حرام نه و دا کار، چونکې پیغمبران حرام کار نشي کوی، معصیت نشي کوی، دا صرف یو نصیحت و چې دا که نه وکړئ بهتر یوه ترک اولا وه. زه به دا کسې جمله داسې درته وکړم چې مو مطلب پلار حضرت آدم علیه الصلاة وسلام صرف یوه لقمه حرام ونه خوړه، جملې ته سوچ مو وي، وی نه خوړه، ذاق الشجره ویې څکله، یوه لقمه حرام هغه وڅکله، څومره زیاتو مصیبتو کې گرفتار شولو، ومو څومره زیاته حرام خوري کوو، ایمو به څه حالات وي، ایمو به څومره سنګین صورتحال وي. لذا یاد وساتئ مسئله د حرام خورۍ معمولی مسئله نه، ډېره سنګینه مسئله ده. انسان په کار ځان باندې رحم وکړي، انسان په کار خپل اولاد باندې رحم وکړي. یو حدیث کې پیغمبر اکرم یې چې ترک لقمة حرام احب الى الله من صلاة 1000 رکعة تطوعا. پیغمبر حدیث ده چې ایوه لقمه حرام پرېخلله 2000 مستحبی المنزونه بهتر ده، 2000 رکعت مستحبی المنزونه بهتر.